نبی علیہ السلام فرمایي چې بېشکه الله رب العزت د بني آدم د نیکو ثواب الله رب العزت مقرر کړی دی د 10 چنده نه والې تر 200 چنده پورې او الا الصوم سوا د روژې نه. د روژې کې د 200 پر حد هم نشته دی، د 200 حد نشته. ځکه الله رب العزت فرمایي وی الصوم لی، حدیث قدسی دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې الله فرمایي چې الصوم لی وانا اجزی به، روژه زما د پاره د خالص زما د پاره دا بند نیسي او زه به پخپله د دې بدله ورکوم، زه پخپله د دې بدله ورکوم. نو الله رب العزت ذات ډېر اوچت ذات دی او د الله شان هم ډېر اوچت دی. نو الله رب العزت چې بیا پخپله بدله ورکوي نو الله به د خپل شان مطابق ورکوي. د الله شان ډېر لوی دی. نو د روژې د ثواب هغه حد هم نشته دی، هغه مقدار هغه حد هم نشته. الله به پخپله اجر ورکوي، د هغې ډېر څه حد هم نه دی معلوم.